مونږ او تاسو د الله رب العزت هر یو حکم په اخلاص سره کوو، هر یو طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام په اخلاص سره خپله زندګۍ کې راولو، د الله عبادت په صحیح طریقه باندې کوو، ځان د الله د عبادت نه خلاصو. او بیا نن خو د جمعې ورځ ده، نو نن به بیا د سنتو ډېر زیات چې دی نو پرېښودلی کېږي، ځکه د جمعې لمونځ چې وشي نو په دې دروازه باندې بیا داسې یو لینډ شروع وي. نو د دې جومات نه چې یو انسان ووته ډېر به داسې مشران وي چې هغه وځي ځان له بار په کور کې سنت وکړي، خو کوم چې دا ځوانان ووته نو زما یقین نه راځي چې دوی بیا سنت وکړي. نو دا زموږ د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو سره مینه ده. دی به په کومه خوله باندې بیا چې دی نو د قیامت په ورځ باندې د نبی علیه الصلاة والسلام سره مخامخ کېږي. او دغه څه کوي نور هم ډېر سنت مونږ پرېښي دي. نو د قیامت سخته ورځ ده چې انسان ځان په سنتو باندې جوړ کړي، او په دې ټولو سنتو کې یو سنت ډېر اعلی دی. ګورئ ها، دا به ستا سره قبر ته کوزېږي، دا به ستا په آخرت کې به کار راځي. او هغه دا ږیره ده، ږیره د انسان سره قبر ته کوزېږي. دا د ټولو انبیاء کرامو سنت دي، د تمامو پیغمبرانو ږیرې وي، د تمامو نیکانو ږیرې وي، د تمامو صحابه کرامو ږیرې وي. څوک داسې نشي ولی چې د یو پیغمبر ږیره نه وه، څوک داسې نشي ولی چې د یو صحابي ږیره نه وه، څوک داسې نشي ولی چې د یو نیک سړي ږیره نه وه. نو دا د ټولو انبیاو سنت دی، او دقه سنت په د انسان سره قبر ته کوزېږي. او خدای مکه کو یو انسان له په داسې ټایم کې مرګ راشي چې د دې انسان په هغه ټایم باندې تازه او نوی جامت کړی وي، او دې چې دی نو په دقې دوران کې نور انسانان په قبر کې دفن کړي، او دې د قیامت په ورځ باندې دقه شانتې د جامت په حالت کې پاسي، او خدای دې نه کړي نبی علیه الصلاة والسلام انکار وکړي چې دا زما امتي نه دی. نو دا څومره سخته خبره ده. خو چېرته مسلمان په دې خبره سوچ کړی دی، چېرته یو انسان په دې خبره سوچ کړی دی چې دا زه څه کوم، دا زه څه کومه. نو د ځان سره رحم دی، ځان کامیابول چې یو انسان غواړي، دنیوي کامیابي خو ټیک ته هغه انسان له پکار ده، خو د آخرت کامیابي هم پکار ده. دنیا کې چې انسان زندگی تیری نو دی به ځان له څه معاش کوي، خو زیات توجه به د آخرت په زندګۍ باندې ورکړي، ځکه هغه داسې زندګي د چا نه ختمېدونکې ده. نو که مونږ په داسې حیات کې د الله د رسول سره میلاو شو، یا په داسې حیات کې د الله تبارک وتعالی سره مونږ مخامخ شو، نو مونږ به څه جواب ورکړو؟ مونږ په دنیا کې د یو معمولي غونډه کې احدي سړي سره مخامخ کېدی شو، چې معمولي غونډه کې د دنیا په اعتبار سره هغه چوتي، نو چې دا کم رعایت د سره میلاویږي په کم حیات باندې میلاویږي، ښه په ادب سره، ښه په احترام سره ورته کیني او په قلاره قلاره خبرې کوي. حالانکې د دې ټولو بادشاه الله تبارک وتعالی دی، او دقه الله رب العزت په د قیامت په ورځ باندې بیا د دې ټولو سره حساب کوي. نو په دې خبرو باندې لږه توجه پکار ده.